د علامه اقبال صاحب هغه نظم چې سرنامه یې ده فرمان خدا، یعنی الله تعالی څه ویلي دي د انسانانو متعلق، نو په هغې باندې دا دریم سبق مونږ اوس شروع کوو. هغه نظم داسې دی چې الله تعالی جبریل علیہ السلام ته وایي چې پاسه اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، لاړ شه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې پاسه زما بېوسه خلق د دنیا راویښ کا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یقین سے کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آوے مٹا دو. جس قید سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس قید کے ہر خوش گندم کو جلا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور حق را بسجودے سنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو. اور میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. او بیا آخر کې علامہ اقبال سے وایي چې تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہیں، تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہیں، آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو. په دې نظم کې علامہ اقبال صاحب بس انتہا کړې ده، د الله تعالی منشا موږ ته ظاهر کړې ده. دو ویډیوګانې پې ما خبرې کړي دي، زه اوس راځم د منځ شعرونو له. څه وایي؟ الله تعالی فرشتے ته وایي چې لاړ شه د پیغمبر پویه کا. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ولی د خالق او د مخلوق په منځ کې پردې دي، حجابونه دي، غرونه دي، دیوالونه دي، څوک دي؟ دغه پیران دي، او دا راهبان او مولان دي، پادریان دي. د دې مرکز کم ځای دی، مرکزونه کم دي، نو عبادت خانې دي. پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، د دې عبادت خانو دا مشران چې دي دا د دې عبادت خانو نه وباسئ، ځکه چې هم دا خلق اے پیغمبره هم دا خلق زما او زما د بندګانو په منځ کې دیوال جوړ شوی دی. څنګه دیوال جوړیږي؟ الحمدلله د دیوبند مسلک عقیده خو ډېره ښه ده، اوس پکې بریلیت راووتو عقیدې خرابېږي، خو مخکې چې کوم عقیده وه ډېره ښه وه. بریلیان خو دا دي چې بی څوک هم د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مرید شي دی به جنت ته ځي. یو پیر نه لاسنیوه وکړه، او زمونږ اوس دا نقشبندیه دیوبند کې هم نقشبندیه ده، چشتیه ده، قادریه ده، د دې ټولو عقیده دا ده چې د پیر لمن دې ونیوله جنت ته به تلی. خو د پیر لمن یعنې د هغه نه لاسنیوه کول شرط دی. خو دغه شرط یې پوره نه کړو، څوک د پیر جوړ نه کړو، بس الله له نشي رسېدی. نو دا اصل کې پردې دي، او دا د قرآن د هغې ضابطې خلاف خبره ده. قرآن کې الله څه وایي؟ الله تعالی مختلفو خبرو ذکر کوي چې یاره دا خلق ستانه د میاشتې متعلق تپوس کوي، دا خلق ستانه د روح متعلق تپوس کوي، که نه دې ستانه د جوارې او د شرابو په حقله باندې تپوس کوي. نو ای پیغمبره ته ورته دا ووایه، ای پیغمبره ته ورته دا ووایه. نه د څیزونو د کارونو متعلق چې کله تپوس کیږي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه، څوک دې تپوس کوي؟ صحابه. نو الله تعالی خپل پیغمبر په منځ کې کی چې ای پیغمبره ستانه تپوس شوی، نو ته ورته دا خبره وکړه. خو یو ځای کې راشي دا ضابطه ماته شي، رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بیا په سایډ کې نعوذ بالله که نه چې به یو طرف ته کی، خو پیغمبر خلقو ته چل ښیي چې بی زه ټول عمر به نه یم ستاسو او د الله په منځ کې، تاسو خپله معامله درسته کوئ او نیغه کوئ او ډایرکټ یې کوئ. د چا سره؟ د الله سره، د خپل خالق سره. نو الله تعالی هغه قانون باندې خپل پیغمبر پویه کوي، او څه وایي؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
چې کله زما بندگان زما په تلاش کې چې څوک چېرې موږ به خدای پاک څنګه مومو، نو دا تپوس ته نه وکړي، نو ورته وایه فإني قریب، بس زه په خوا کې یم. دا ورته نه چې ته ورته ووایې زه په خوا کې یم، بس الله برای راست چې د بندگانو سره وایي میرے بندو، وایي زما بندگانو زه ستاسو ته مخامخ یم. فإني قریب، نور تاسو لا خوا درځي د غایت. نو الله تعالی د خپلو بندگانو په منځ کې څوک نه حایل کوي، څوک نه برداشت کوي. او پیغمبر هم دغه خبرو د تعلیماتو د پاره راغلی، دغه تعلیم ورکوي چې انسانانو د دې خلقو نه واوړئ، دا پیران دا خو په خپله خدای له نه رسي، نو تاسو به څنګه خدای له ورسئ. نو دغه خبره الله تعالی په دې فرمان خدا کې په دې نظم کې جبرائیل علیہ السلام ته وایي، جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي چې پاس دا خلق پویا کا. نو پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ٹھیک شو؟ دا خلق کم خلق چې الله په تلاش کې دا د الله نه چا لري ساتلې دی، هم دي پیرانو. نو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. لري کوي دینا بیا به دا مخلوق زما سره، ما بندگان زما سره برای راست شي. او څه وایي د دې عقیدې څه دي؟ ګوره دا د کمال یو مصره ده، وایي چې حق را به سجوده، سنما را به طوافه. کم خلق چې الله په تلاش کې دی، نو دا په مسلمانانو کې هم دي او په غیر مسلمو کې هم دي. نو مسلمانان هغې جماعتونو ته ځي او حرم ته ځي، او غیر مسلمه چې دا خپل عبادت خاني. مونږ مسلمانان چې جماعت ته حرم ته لاړ شو، نو هلته کې مونږ سجده کوو، الله ته کوو، هلته ثبوت نشته دی. او غیر مسلمه د الله متلاشیان چې دي، نو هغه خپل عبادت خانو ته لاړ شي، نو هلته کې هغې د بت نه طواف کوي. مونږ جماعت کې او په حرم کې الله ته سجدې کوو. زمونږ دا ذهن جوړ شوی، دا تصور دی چې الله څه غواړي زمونږ نه، او الله به زمونږ نه په څه خوشحالېږي؟ او په سجدو باندې، منځونو باندې. حق را به سجوده، حق تعالی چې دی هغه د پاره څه ده؟ سجده ده، صرف سجده ده. نور څه نه، نور خو تا آزاد دی د هر څه چې ته څه کې کوه، بس الله له به څه کې سجده. څه وایي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا آیت په دلیل کې پیش کړي، نو دغه عبادت نه دی. ٹھیک شو؟ حق را به سجوده، دا تصور چې الله تعالی په سجده باندې، یعنی صرف په دې سجده لګولو خوشحالېږي. موږ یې دې سجدې لپاره پیدا کړو، د دې سجدې لپاره. او سنما را به طوافې، بوتان، صنم څه ته وایي؟ بوتان. غیر مسلمه چې خپلو عبادت خانو ته ځي، نو د هغو دغه تصور د هغو مولانو جوړ کړی، د هغو پیرانو چې دا بوتان په څه خوشحالېږي، دي نه چې طواف کې، د هغو په منځونو کې سجدې نه وي، رکوګانې نه وي، طواف وي. نو دی بوتان په طوافونو خوشحاله، موږ الله په سجدو خوشحاله وو. نو الله تعالی په دې فرمان خدا په دې نظم کې وایي چې کو چېرې دغه تصوري چېرې جماعت کې به صرف ما ته سجده کېږي، دې کې به زما د نظام د چلولو نور څه خبره نه کېږي، د انسانیت د مستقبل څه خبره پکې نه وي، د غریبو، د کونډې، د یتیمو، د امن، د لوږې د ختمېدو، د ظالم خلاف، د مظلوم د پاره، د محرومې طبقې. دلته بس دا جماعت بس نظام نه ورکوي دې معاشرې له، صرف سجده ده. او بیا دغه رنګې د کفارو هم، لکه موږ د کفارو وایو غیر مسلمه، هغې هم دغه چې لکه ستا په دې عبادتخانه کې بس طواف کې، دا د دې دپاره جوړ شوی. ته په د معاشره کې چې دا اونچ نیچ دی، دا ظلم دی، دلته راشه وګوره چې دا به څنګه ختمیږي. نو کو چېرې فرض که دا تصوري او د جماعت او عبادت خانې صرف د دې لپاره جوړ شوي، طوافونو او سجدو لپاره، نو بهتر ہے چې هغې حرم و دیر بجادو په دې جماعتونو، په دې حرم کې او په دې بتخانو کې چې کمې ډیوې بلې شوي دي، کم چراغونه شمې بلې شوي، رونق دی، دا رونق ختم کوي، دا مړې کوي، دا ډیوې مړې کوي. ډېره لویه خبره ده. دلته کې علامه اقبال صاحب د دې شعر نه جماعت یو مرکز تصور کوي،
او جماعت تتلون کی هغه د انسانانو د پاره هغه خلق تصور کوي، باور کوي چې بھئی دا هغه خلق دی چې دنیا له نظام ورکوي. خو څه چلو شو، دقې ته جماعت پاتې شو او جماعت تتلون کې هم دقې لځي. او کو چېرې فرض کدی نو ما ته دې ضرورت نشته. او بیا علامه اقبال صاحب یو خبره کوي چې میں ناخوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو اے زما فرشتے زما پیغمبرہ. دا په جماعتونو کې چې د سنگ مرمرو کې مې تختې لګېدلې دي، قیمتي ګټه لګېدلې ده، قیمتي قالینونه لګېدلې دي، خوشبویي دي پکې، قیمتي قیمتي خوشبویي، بلډینګ عمارت څومره ښایسته جوړ شوی دی. زه د دې نه خفه یم، دا څیزونه زما نه دي خوښ. عبادت د هغې دپاره کو ته زما عبادت کوې او زما سره مینه کوې، بس د خاورې کور هم پوره دی، خاورې حرم هم پوره دی، کچا د خاورې. تاسو ګوره که نه لکه زمونږ جوماتونه یو غریبه بستي وي، یو غریب علاقه به وي، د هغې جومات په داسې ته وایي چې محل دی. نو موږ نه وایو چې جوماتونه دې کچه وي، خو په دې جوماتونو کې دا ماڼۍ جوړه شوه، نو اوس دا د دې خلقو غور وکړئ چېرې دلته کې به ظلم څنګه ختمیږي. د یتیمو، د کونډو، د غریبو، د مسافر خبر به څوک اخلي؟ دغه نشته دی. صرف او صرف جوماتونه ښایسته، عبادت خانې ښایسته، چې کم عبادت خانې ته ګورې کو دار چایي دار مذهبي دومره به ښایسته وي او دا خیال چې الله په دې خوشحالېږي، الله وایي زه په دې نه خوشحالېږم. دا زما نه دي. دا کار خو د خاورو په کور کې هم کېږي، د خاورو په حرم کې. او په آخر کې علامه اقبال صاحب څه وایي؟ وایي تہذیب نوی کارگہیں، تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شیشہ گراں ہے. دا نوې تهذیب چې راغلی د مغرب د طرف نه او زمونږه مشرقي تهذیب یې وخوړو او بېحیایي راوستله، آسان څه ورته وایي، آسان پرستي راوستله. نو دا تهذیب چې زمونږ په تهذیب، زمونږ په دین، زمونږ په اسلام، زمونږ په معاشره باندې غالب شوی دی، د دې نه مه یېرېږئ. دا خو بس داسې ده لکه قیمتي شیشې چې او د هغې شیشو کارخانه ده، د شیشو بلډینګ دی، په یو ګټ چې وولې بس ماته به وي. شیشه ده که نه، شیشه خو ماتېږي. خو څه چل به کوې دې دپاره لکه د دې نظام، دا کم نظام چې د مغرب د طرف نه راغلی، دا سرمایه‌دارانه نظام، دا جاګیردارانه نظام چې د مغرب د طرف نه راغلی، په موږ باندې مسلط دی او ټوله دنیا یې په اور کې نیولې ده. او په دنیا کې صرف ډېر لږ خلق مزې کوي، نور تمام انسانیت په تکلیف کې دی، په ستړي کې دی. نو د دې دپاره آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو. د لیونتوب آداب د مشرق یعنی د مسلمانانو او د دې مشرق د شاعر ته زده کوي. دا وده خلق په څوک راپاسوي، نو شاعر راپاسولی شي. پیران کلیسا او زمونږ د عبادت خانو مشرانو دې څه چل کړی دي، خو خلق وده کړی دی. دې سره خو دې ته خو دا پته هم نشته چې دا موږ په کوم نظام کې یو، په دې کې زموږ څومره استحصال کېږي، دا خبره ورته پته نشته دی. نو دا رڼا الله تعالی ورکړي چاله؟ شاعر مشرق له. او شاعر مشرق چې کله د لیونتوب د جنون آداب زده کي، هله به دا خلق راپاسي. لکه علامه اقبال صاحب چې و که نه مجنون و، نو ګوره څومره خلق یې پوه کړو. دا د علامه اقبال صاحب په دغې نظم باندې زمونږه درېیمه او آخري ویډیو وه او نظم ختم شو.